سلامونه نیک هیلې احترامات ګرانو کتونکو اکبر ساحل یار بیا ستاسو په رانه خدمت کې حاضر یم په دې هیله چې ټول بروغ او جوړ او خوشحاله بیاست ګرانو کتونکو نن په ضلع لورلایي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه یوه احتجاجي جلسه رابلل شوې وه. دا جلسه د چمن پرلت په حق کې او په ضلع لورلایي کې د اف سی چې کوم د پټانکوټ روډ په هغه باندې قبضه او له دغه سره د نورالله ترین د رهایي او د چمن پرلت په حق کې ترسره شوله. په دې احتجاجي مظاهره کې د پښتون ژغورنې غورځنګ صوبایي صدر قدرمن نور باچا، رحمت غرسنی، روزي خان یسار او د ضلع لورلایي کوارډینیټر عمر خطاب هم خبرې وکړلې. دا د بوري ولس د امتحان وخت راغلی دی، دا یې شروعات دی. که پر دې باندې موږ سره ودرېدو، یو بل ته مو لاس ورکئ، همت مو وکئ، نو بیا موږ ټول بوری ژغورلی سو. د دې مطلب دا دی چې موږ ټول بوری وژغورئ. که موږ پر دې خاموشه پاته سو، تماشه مو کوله، سیل مو کوئ، بیا عزیزانو دا خبره واورئ، دا سټیج نقشه بیا به دا د بوري خلک ټول د دې ځایه سکړې کوي، مجبوره کوي مې، دا بورۍ به بیا دوی ته ور پرېږدئ او د دې ټول بوري څه به بیا دوی یو کیله جوړوي. دا معدنیات به بیا دوی ټول پنجاب ته وړي، هلته به د پنجابي بچان په آبادېږي. ته به کډه کوې، د مسافرۍ ژوند ته دې مجبوره کوي. دا زموږ هم تاریخ وي. یو وخت داسې عظیمه دور وي، په 1901 کې به نپولین خپلو پوځیانو ته ویلې چې که ما سره 100 افغانان په پوځ کې وای، ما به یوازې فرانس نه ټوله دنیا قبضه کړې وه. نن د هغه افغان ملت تصور داسې دی چې 100 کسان و یو صاحب ته په لاین کې ولاړي چې ستا پروفیسر دی هغه هم ماتې دی، که ستا په ضلع کې یو پښتون ډیسي دی هغه هم ماتې دی، چې څونه ستا د ژوند مواقع دي هغه یې ټولې نیولې دي. پرایویټ ملیشې کومه تنخواه کم ټیکس چې زه د خپل تاپوس دپاره تا ته درکوم چې ته زما تاپوس نسې کولی، نو پښتنو باید بیا دا فیصله وکړو چې نه یې درکوم. بیا په دوکۍ کې یو جرګه وه، په هغه جرګه کې نواب خان دومره تقریر کړی دی، تاسې یې واورئ. هغه وایي چې په ارنایي کې چې زما قانون ول دا اف سی والا راغله، موږ ته یې ویلې چې موږ به تا ته مریان درکړو، ستا تاپوس به کوي. وایي هغه مریان به یو څه ټیم ناست وو په غره کې، اخري هغو مریانو زما د کان خلک پورته کړل، بیا له ما پیسې غوښتې. دا غله دي، د کچې ډاکوګان هم دي، په کیله کې هم ډاکوګان ناست دي، د تاپوس په نامه هم ډاکوګان ناست دي، د ګرین پاکستان جوړولو په نامه هم ډاکوګان ناست دي. زموږ بقا نه په ګرین پاکستان کې ده، نه په سره پاکستان کې ده، نه د پاکستان په پارلیمنت کې ده، نه په بله لاره کې شته. زموږ بقا د پښتنو په وحدت کې ده. په دې خبره عام کول کې د چې پر خپله خاوره خپل اختیار غواړو، لاسونه به په لاس کې سره ورکوو، یو کامل لښکر به تیاروو. بیا پی ټي ایم به تر آخره ساعته قرباني ورکوي. نن نورالله د 8 میاشتې څه په جیل کې دی. زه د حکومت مطالبه کوم چې ته د نورالله څه څه شی غواړې. نورالله ستا د یو علاج مرض نه دی. نورالله خالي رښتیا درته وایي، هغه وایي غلا مه کوه، هغه وایي بد مه کوه، هغه وایي بدماشي مه کوه. خپل په وطن کې دې بدماشي شروع کړي، خپل په وطن کې خلک وځي، خپل په وطن کې قبضې کوي. نو نورالله هېڅ ګناه نشته. نورالله باید چې زبر تر زبر را خلاص کړي. ډېره ګرمیانې و خوارۍ د پولیس د دوی ټارچر راته یې نه دی لیدلی. ولاکې اسرائیل پر فلسطینیانو دی ظلم کړی، لکه دوی چې پر دې پښتنو او پر دې بلوڅانو. په ټوله دنیا کې دا یو مسله نشته. دا خلک غلا که مړی که تسې که 8 میاشتې ورکي، 8 کاله ورکي، 10 کاله ورکي. زموږ په بلوچستان کې تر اوسه پورې د ځنګل قانون دی. د دې به یو شی خلاصولی سي، اتفاق اتفاق اتفاق. د لورلایي ښاروالو، د لورلایي ښاروالو، د لورلایي یو ډېر لوی تاریخ پروت دی. دا اف سی، دا فوج، دا چې په پښتونخوا وطن کې کم کلي ته تللی ده، کم ښار ته تللی ده، تاسو یې معلوم کړئ. هغه کلي، هغه ښار بیا ښه ورځ نه ده لیدلې. کله چې دا جنوبي وزیرستان ته ورسېده، نننی حالات تاسو ګورئ. کله چې دا شمالي وزیرستان ته ورسېده، حالات تاسو ګورئ چې بیا د وار ټیرریزم په نامه چې کوم مړي او انسانان
پښتانه دوی مړه کړل. دا ریاست په خپله دا وایي چې وارن ټیلر په نامه باندې 80,000 پښتانه پکې مړه شول. استادان دي هغه د دې ښار استادان دي، په هغه کې ډېر زیات داسې استادان شته چې هغه له سیاسي ګوندو سره هم تعلق لري. په هغه ورځ باندې زیرک صاحب موږ ته وویلې چې دلته دا قبضه چې کومه دوی کوله دا 6 میاشتې له مخه دوی راغل چې زموږ د کالج د اوبو کم سیورج ویه دا دوی ټاکټرانې وراوستل، بلډوزرانې وراوستل، و دې ته خارې ور واچولې. زموږ د سیورج سیسټم یې بند کړه چې نن باران وسي زموږ نه و کالج ته لار شته، نه ماسټولانو ته لار شته، نه مسجد ته لار شته. او بیا هغه سټاپ دا داسې نه دی چې موږ پر دې استادانو باندې الزام لګو. دا د بوري استادان ول، دا زیرک صاحب، اشرف صاحب، فیض محمد صاحب او دارنګه ډېر استادان ناست ول. د دغو ټولو دا مجلس ویا چې دوی کاوه. دوی ویل چې موږ په کالج کې دلته برمه واله د اوبو دپاره، د طالب علمانو دپاره او دلته د درختو دپاره هغه برمه یې موږ ته نه رالکوله. موږ اډر لیپسیزه خواص عزیزانو. او بیا های سکول په داسې حالاتو کې دی دا های سکول استادان موږ ته وویلې چې باقاعده یې موږ ته لیټر راکړی دی. موږ ته دا ویلي دي چې په کالج په های سکول کې دننه موږ خپلې چوکیانې جوړو. نو تر دې حده پورې دا ماډل های سکول او کالج دا مکمله قبضه ده. د دغو قبضهګرو خپل کار ورباندې کړی دی. د کینټ سکول حالات تاسو ویناسته چې د کینټ سکول پر سټاف روم باندې پر هغه بلډینګ باندې برسره مورچه جوړه کړې ده. نو ټول بازار ویني، دا ټول خلک ویني عزیزانو. نو آیا موږ ته اوس څه کول پکار دي؟ موږ څه کوو؟ آیا په مستقبل کې پر روان وخت کې موږ د بوري لوستونکو ته دا تعلیمي ادارې ورته بچاو کې و دوی ته په لاس ورکو.